التسبيح والتكبير عند المنام هغه دعای فاطمی ورته وي او څوک ورته اذکار فاطمیه وي او دا حدیث مخکې تیر شوی دی حضرت فاطمه چلاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې غلام ته وخت ای غلام دغه تسبیحات وای الله واستاذ امداد دی قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي ان فاطمه اشتكت ما تلقى في يدها من الرحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتقتله خادما فلم يجده فذكر ذلك لعائشه فلما جاء اخبرته قال جاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبت اقوم فقال مكانك فجلس بيننا مكانك فجلس بيننا حدیث ہے کنا حدیث پاک حضرت ہوتے پزے کے فجلس بيننا حتى وجدت بر قدمه على صدري نادي سنوخا لفاطمه نوما فقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم اذا اويتما الى فراشكما او اخذتما مضاجعكما فكبر 33 فكبر 33 وسبح 33 واحمد 33 فهذا لكما من خادم فهذا خير لكما من خادم دا تاسو لپاره بهتر د خادم نه دی اوس خادم خو بستا بوج جوته نو دا ذکر بستا څنګه خدمت کوي خادم سره قوت جسمانی پیدا کی او د سره قوت روحانی پیدا کی او قوت روحانی چې دی هغه د جسمانی نه اکمل وي وعن صبر وعن خالد وعن مسيرين قال التسبيح 34 باب التعويذ والقراءة عند النوم لا باب التعوذ والقراءة عند النوم باب عندي تستري خدای ما اعظم د کتاب د خلاصولو شوخي زوم نه او روزه کې قران نه مګړې پرې له بخاری د قران نو چته خورا دا نه کې پرې ده قران پاک څه واسطه نه څنګه قران پاک د موږ ملامت وي ها نه تاسو نه ملامت کوم نه زم ملامت کوي دغه څه خبره هادي وبه قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا ليش قال حدثني عقيل عن هشام اخبرني عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه نقص في يده ما فقرأ بالمعوذات ومسح ګور دا حدیث مخکې تیر شه چې اراده به کوله دود کېدو نفس فی یده او بریوات کی یده راځي صورتونه به اولستل نبیا به لاس کې فوکړه او دلته نفس مخکې دی او فقرا رستو دی خدا فات ترتیب دی پاره نه ده ها دیوال مخکې تیر شوی د حدیث اول فقرا بالمعوذات بیا فنفس فی یده ومسح بهما جسده دی ٹھیک شو یا دا چالتم ویلو چې دا نفس مخکې ذکر کا په دې لحاظ سره چې فرق راشي په مابین د نفسي جائزه او نفسي سحریه کې جی هو مذهبه ما جسده باب الوضوء قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكما الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره بداخله ازاره په پیژنې کنه څنګه دا څنګه او چې صدر کمیز داګه کنده سی باندې کې داسي ٹھیک شو چې کې دې بار صداغي چې صاحب کمیز باندې بار تاخکار نشي لکه ماشومان ته بخوای په پاکه نه داسې پاتې کې داسې پاکه نو اکرخي مخامخ راځي جی فإنه لا يدري ما خلقه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإنه بشکت دا انسان چې دې نه پويږي چې دې نرسو بستر باندې شي راغل دی لکه مار دې لړم دې سچنجه موزي دې یا برسه دې وبك أرفعه إن أمسكت نفسي أرحمه نه دماغ دې خراب شو نه رساله بسمك ربي وذات جنبي وبك ارفع استاپنم ارخ اقدم استاپنم ارخ اچتوم ان امسکت نفسی کی چرتا زمارو اثار کا
فرحمها نو بیا په الترحم وکي وان ارسلتها او کته ما تر علیگی فاحفظها بیا حفاظت وکا بما تحفظ به الصالحین په داسې طریقې چې ته د صالحین او د روحونو حفاظت کوي. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء نصف الليل. باب د په بیان د هغه دعا چې پیغمبر علی السلام په نیمه شپه ویلې واخا دا بنو چې دعا د نیمه شپې پیغمبر علی السلام چې دعا په نیمه شپه ویلې وا دغه ذکر یو یا باب د په بیان د هغه دعا چې يدعو الداعی فی نصف الليل چې دعای دعا وختون کې په نیمه شپه پاسی او الله ته سوال کوي هغه دعا مستجاب وي. وبه قال حدثنا الرزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن شهاب عن ابي عبد الله الغر ابي وابي سلمة بن ابي عبد الرحمن بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى راکوزیږي الله مهربان او حدیث متشابهات نه دې مخکې موږ ویل دي ترمذی کې او دا يتنزل نزول یلیقا بشانه ازو کې يتنزل رحمته دې نزول د رب نه ده خدام انکار خنه ده بس حدیث قرار يتنزل ربنا نمغو يتنزل ربنا نزولا يليق بشانه كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر يقول من يدعوني استجيب له الله وی من يدعوني سوق د جمان غواړي فاستجيب له چې زول دعا قبول کم من يسالني سوق د جمان غواړي فاعطيه چې ورکم ورتا ومن يستغفرني فاغفر له. چلو باب الدعاء عند الخلاء. دا مخه تشریح ټول. قال حدثنا محمد بن غبر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى خلاء اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. باب ما يقول اذا اصبح. کله چې سحر کې نو څو دعا بغواړي دغه مخکې سید استغفار تعویل ده. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشر بن كعب عن شباب بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت اذا بس اوس واده دې خبره خلاصه اذا قال حين يمسي کله چې دا سره دغه دعا وي چې کله دې ما خام کوي فمات دې مرشي دخل الجنه او كان من آل الجنه واذا قال حين يصبح فمات من يومه یعنی مثله معنی دا چې الحكم مثله معنی دیو الله جنت ته دنه کوي. ابي قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام قال باسمك اللهم اموت واحيا واذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. وابي قال حدثنا عبد عن ابي حمزة عن منصور عن ربيعي بن حراش عن حرشة بن الحر عن ابي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مزعه من الليل قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. ما شاء الله. باب د په بیان دا کامل دعا چې پیغمبر سیف صدیق اکبر ته په مسکه خولې و. وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي خير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر بن صديق انه قال عن ابي بكر الصديق افلار المجوړه عن ابي بكر الصديق انه قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي اوخه ماته یو کامل دعا چې زه په مسکه غواړم. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. یعنی دا آیت چې ده انزلت فی الدعاء په دعا کې راغل دی یعنی په دې کې د دعا
طریقه خودنه ده جی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاه السلام على الله السلام على فلان قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان الله هو السلام فاذا قعد احدكم في الصلاه فليقول التحيه لله الى الصالحين فاذا قال اصحاب كل عبد فاذا قالها بس اسوه اصحاب جدا ده شرط جدا فرق کا روه تا به سید روسه سپیر لیوانه سپیر خدا پته یاره ما خام پر ډیر ټیم ده آرام سره تعرض خوري چې آرام سره څه کار دی في السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء ما شاء من الثناء معنی الله تعریف دی ها بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعاء بعد الصلاة ای په مرزه وای باب الدعاء بعد الصلاة باب دې په بیان دا دعا چې د موږ نرستو ویل کی تاسو قسم دعا نه منئ کنه خدل تو ګره دا باب راغی الدعاء بعد الصلاة هغه دعا چې د موږ نرستو کی نموز نرستو خو دعا د فرض نرستو کنه کنه څنګه ورسته ګوره دا خبره یاد کړئ دا تحقیقی خبره ده علماء پټه کړې ده زمون اکثر مرګري چې کوم دي نغي دعا بعد الفرائض نشته دي حالانکه جمله روایت چې کوم دي دا ټول د دعا بعد الفرائض دي جوف الليل کې او بعد الفرائض د دعاګانو ذکر دی او شیخ القرآن د پنځپیر رحمه الله په انتصار کې لیکلي دي دا حواله په کتابونو کې موجود ده چې 200 روایت په دې کې شته رفع الايدي فی الدعاء کې او دا 200 روایت دا اصل روایت دا مولانا نیلوی باقاعده په یو کتاب کې با سند صحیح نقل کړی دي جګړه فقط په دې کې دا چې هيئت اجتماعي باندې او کې نشته دا یو جګړه ده خو اکثر علما ګورم طلبا ګورم فرضونه پس دعا نه کوي بالکل لاس نو چته چې خدای پاک سره دځي کړی دي کې څه صورت ده تاسو پته لګي چې الله نه ډیر ناراض دي الکه هيئت اجتماعي نه ثابت نه ده دا کم موږ ته کینو دا خو موږ دا جمع دا هيئت خود صلات ته په دې کې هيئت اجتماعي مخالفت یا د هيئت نه بچ کې دو صورت دا ده چې پرفه د ایدی کې او په وضع د ایدی کې د امام موافقت دانی چغلا سوچت کې تو چت کې چا بس کې ته بس کې دا شو اجتماعي هيئت شو او چغلا نه کې ته شروع کې هغه بس کې استزان له غواړي نو دې اجتماعي هيئت نه وي دا خو د موږ لپاره هيئت دی خفقېږه مخ علماء دي او چې تاسو ته کې نو یې هيئت اجتماعي نشته ده دا موږ لپاره هيئت ته دعا لپاره هيئت نه ده او دې کوم دې بر دې حشو وغيرها ټول لیکل دي ښا او تاسو ما مخ کې یو جمله بیان کړې و او پای کې می تاسو ته د فتح الباری واتونه خودلو چې دعا بعد الفرائض خود هیڅ اختلاف نشته خو اصل کې پیسې خلکو سره ډېری شي خدای سره ضرورت کم شي ځان لغواړي چې څومره غواړي دې کې اوس دغه نشته او الهیئه للصلاه هغه نه علاوه چې څومره د علماء دیوبند کتابونه دي کنه دا موږ چې سګورو یا صفتاوجات دي نو دې ټول د هيئت اجتماعي هم قائل دي بلکې فتاوی رحمی والا خدای په لیکل کې او سړی وی چې نشته نه جاهل دي وانور شاه کشمیری سے وی چې نبی علی السلام نو ثابت نو دی ثابت عمل ته بدعت وی ګناه دی وخامخه کې یو سړی د دې اتباع سنت کوي کنه دا غسر دی لپاره چې موږ په اتباع سنت ته وغین علاوه اتباع سنت نشته دی خو چې یو سړی په هر قول کې هر فعل کې اتباع سنت کوي او خامخه
اعلی باندې عمل کوي دا صرف دقه خبره ده چې پرافو په وضع کې د امام موافقت نه نفسیات اجتماعي نه جوړي او کته ځان له بیا خدای دې چې د صف یو سن یو څه ځان له دعا کوي عادله سوچت کې بیا دې بل کوي ځکه چې بیا اجتماعي جوړي کنه ادا چې پاسی نو اخر کې چې وکم ګټ کې راځي نه اوس بیا ماستن مصطفی دعا واري ان شاء الله کم سے کم چې د روایتو ته سره ټول ګوري نو الفت لګي او چني نو بیا دوباره صلات المکتوبه دی حدیث حیثیت ختميږي دا بیا پس د فرایض دعا قبلي کې د حیثیت ختم دي جی وفي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد قال أخبرنا وقال أن تبين النبي صلى الله عليه هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ذهب أهل الجسر بالدرجات والنعيم والمقيم قال كيف ذاك قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموالهم قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يعد أحد بمثل ما جاء حديث ما كده شيء ده شاو والله كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا تابعه عبيد الله بن عمر عن تبين وراه ابن عجلان عن تبين ورجع ابن حيوة ورواه جرنا عن عبد العزيز بن رفيع عن النبي صالح عن ابي الدرداء ورواه سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرنا عن منصور عن مسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة الى معاوية بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته اذا سلم لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شعبة عن منصور سمعت المسيب باب قول الله تعالى وصل عليهم ومن خص اخاه بدعاء دون نفسه وقال بس ګوره دا هغه روایت چې ترمذی کې تاسو ویلو ښا وصلی علیهم یعنی دی خلق لا کوم صدقه راوړي اغي لپاره دعا وکړي ومن خص اخاه بالدعاء دون نفسه او په دې کې ذکر دې د هغه چا چې دې دعا مخصوص یو فرد لپاره کوي نه ځان لپاره معنی بعضی دعاګانې داسي چاہے کہ الله مغفر لی وای بیا ولی والدی ولی فلان فلان او کله کله داسي چې موږ درسو حضرت فقط دا ویلو اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه او دې کې پیغمبر علی السلام غیر لپاره دعا وخت ده خپل ځان له نه ده وخت جی وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم اي عامر لو اسمعتنا من هنياتك فنزل يحدو اے عامر لو اسمعتنا من هنياتك مخدکا چې تواوره مونږ ته د خپل مصرونه سمسرا فنزل يحدو به دې شروع چې خدایا ویلا یعنی مصر ویلا आवाज پوچتاو یذکر و نصیحت راکاو دي الله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكن لم یعنی نور اشعار ذکر کړه دین علاوه کم تامخ ویل دی انا ابن الاكوا واليوم يوم رضع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث قال عامر بن الاكوا قال يرحم الله وقال رجل من القوم يا رسول الله لو متعتنا به فلما صاف القوم قاتلوهم فاصيب عامر بقائمه سيف نفسه بقائمه سيف بپینه قائمی مانسو کی دستا لاس او دلته مراد نوک پیژنې سوکا او تور لنډه وکړه چې تاسو ور زغه زرګون ته لګیدا دستا خو نه لګی کنه سجه لګی سوکا نوکا فلما ام سوچ ټول ما خام کا او قدنا رنگ كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار على اي شيء تفسدون قالوا على خمر انسيه وقالوا اخرقوا ما فيها وكسروها قال رجل يا نبي الله الا نخرق ما فيها ونغسلها قال اوزاعا وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ابن مبعث عن ابن ابي اوفى يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى رجل بصدقه قال اللهم صل على فلان على ال فلان فاتاه ابي فقال اللهم صل على ال ابي اوفى وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذل خلاصه پیغمبر علیہ السلام جریر ابن عبد الله توی چې دا ذل خلاصه چې دینو دا یو لوی درگاه دی او خلک په دې باندې عبادت لرازي او دای پوجا پاٹ کوي دې درگاه نه مخلاصه نه په خپل چې دا ذل خلاصه چې دی هو نصوبن کانوا یعبدونه دا درگاهونه دی بوتان چې خلق به دړي عبادت کاو یسمى الکعبۃ الیمانیہ د بیت الله په مقابله کې دې ته یمنی کعبه وي
قلت يا رسول الله انی رجل لا اثبت علی الخيل زه یو سړی ما چې ځان په اس نشم ټینګول یعنی یریګه کله چې از ډیر تیشي ما باندې خوف راشي فسک فی صدری نو حضرت یو سوکر आवाज زما په سینه کې امره دا تاپا راکړه مال په سینه کې جی قال ان مسلم هو جهل وادي مهدي قال فخرجت 50 من احمس من قوم 50 کسان د احمس قبیله ځوانان جی فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب فدعا لي أحمس وخيلها وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في المسجد قال رحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية شوی دی چې پیغمبر علیہ السلام نه آیتونه څنګه شو نبی علیہ السلام ناسو یو سړی عبد الله ابن زید یزید بن سواری سبق وی نبی علیہ السلام الله دې پیرهمو کی اذکرنی کذا و کذا آیتن دیر اتیات کو فلان فلان آیت اسقطتها من سورۃ کذا و کذا اسقط معنا لفظی معنی ما ساقط کړو د فلان کی صورت نا مراد ساقط نه یو ماندا چې لری کړې مې ده خو ته بدان اسقطتها یعنی اسقطت من نفسی من صورت کذا و کذا چغه زما د نفس نه زما د ذهن نه فلان کې آیت ظهور شو وتل زبین یو نسیان دی جبل یو زولی چې په عین موقع باندې تا ذهن کړه نشي ماشاءالله وفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان عن ابي وعيد عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه دام كثير شيء فقد ما حتى رايت الغضب في وجهه قال يرحم الله موسى واوتي باكثر من هذا فصبر باب ما يكره من السجي من الدعاء باب دې په بیان د کراهت د الفاظ مقفا په دعا کې ګوره بعضی داسې الفاظ دي چې په حدیث کې د شارع طرف نه موقفا راغلي دي خوشوي نو هغه خو تبوای خامخا دی موقفا نه مراد هغه دي چې حدیثو کې اگر راغلي نه دي او ته په تکلف باندې قافیه برابرای او وای نو دا مکروه دي وجد قرات صدا وجد قرات دا چې اصل مقصود په دعا کې اظهار دا خشوع دا او چې ته قافیه برابرې نو ستاسو توجه خو با قافیه ته نو هغه اصل مغز چې کوم دې خشوع تعلق مع الله اپی باقی نشي پاتې کېده ځکه مقفال فا جوړل نه بنا کړي ها وفي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سكن قال حدثنا حبان بن هلال ربه بن قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا زبير بن خبيت عن إكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك بس ولا تمل الناس هذا القرآن خبر اخلاص ولا ألفينك يا ألفينك او دې نګورم تعالی را چې تراشی یو قوم ته وهم فی حدیث من حدیثهم چای په یو خبره کې د خپل خبرونه فتقص بیا ته پاری بیان شروع کی لګای په خپل خبرو کې او ته خبر خپل روان دي کی بلکې طریقه فتقطعوا علیهم حدیثهم ته پاری باندې خبره روانه کی خوش کنا او فتملهم او تسکی ای په ملال او مصیبت کې واچي طریقه څه ده ولکن انصت تب چوپ شي فین امروکا کتا ته وی چې جی ته سل راغلی تسویل غواړي نو فحدثهم بیا ورته وای وهم یشتهون او په دې حال کې چې غشتا خبر اوریدو ته شوق وی وانظر استجا من الدعاء الفاظ و مقفا نه جوړي فاجتنب ذان تو ساته فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون الا ذلك ما طول عمر زمانہ حضرت صحابو سے تیر کر دے لا يفعلون ایب په دعاګانو کې نکول الا ذلك مگر دا اجتناب د سنا سجعنا ذلك معنا وکي دانا
ذالک الاجتناب من السجع دا مقدر دی. چلو باب لعظم المسألة فإنه لا مكره له. اوس تا ته طریقه کوي چې کله الله نه سوال کوي نو په عزم سره او په صمیم قلب سره دعا کوه چې مان اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم علمني دا بنه الله کې استا خوخي نو ما بولا کا الله کې استا خوخي نو ما جوړ کا دا څه بنوای او ځکه چې الله باندې څوک مکرہ نشته دی الله د خپل مرزه کارونه کوي نو ټول د خیر مرزه دي خو په دعا او په تردد نه کوي. جی وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليكمل المساله ولا يقول ان اللهم ان شئت فاعطني فانه لا مستكره له. وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زيد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لعزم المساله فانه لا مكره. بين طریقه سره ليعزم المساله فعزم سوال کوا فانه لا مكره له ځکه الله باندې څوک ضرورتیا نشي کوله. جی باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. ګوره طریقه دا او د دې پښتو کې زه کله یو ترجمه کوم. الله لا دغه کار ته پریږدم بس الله لا دغه کار ته پریږدم او د الله په کارونو کې مداخلت مکا بس معنی دا یستجاب للمعلم یعجل الله د یو بنده حاجت قبلی کله چې دې په وختو کې تعجیل ونکي تلوار خدای پاک ما خلص کال علم شروع کړل مال ولې نه راکې او مال راکې کنه ما وتانه پیزره د مسلسل وخت دي نه تعجیل بنکه او بس تستا کار وخت خلاص. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شعب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. د تعجیل نه خدا ده چې دعوتو ما خو ډیر سوال نه کړ دي او زما سوال قبول نشو. جی باب رفع الايدي في الدعاء. باب دې په بیان د نو چتول د لاسونو په دعا کې تاسو نو خلق نو وجوده. باب رفع الايدي في الدعاء په دعا کې لاس اوچتول. ابو داود دا حدیث ذکر کړ دی چې المسأله ان ترفع يديك غټ عنوان دی چې آداب د دعا دا چې ته لاس اوچتای هر دعا کې بلا اوچتای نو دې لپاره امام بخاری باب راو رفع الايدي في الدعاء او شاید امام بخاری د استسقاء په باب کې هغه یو روایت چې مونږ ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سن نو چت کړي سوا د استسقاء نو امام بخاری دغه توجیه کوي چې هغه نه مراد نفس اثبات طرف نه ده بلکې اثبات طرف اعلی طریق المبالغه ده دارنګه نفي د نفس رفع نه ده بلکې نفي درفی علی سبیل المباح یعنی غلو داسې نو کړی دا طریقه د دعا نو داسې لا سوچت. جی وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورأيت بياض ابطيه وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. دا تاسو مخکوي لګان سوال خالد چې علاقه ته لاړ واغی ته اسلام دعوت ورک نه سبانا راغي خپل په طریقې خو ویل سبانا صبایت وی رجوع تنغی مطلب سبانا رجانا عن دیننا مگر خپل دین نه واپس شو لیکن چونکه د خالد په خیال کې دا سره نغلا غي چې سبانا دوی خو موږ خپل ثابت باندې ندی د قتل حکم جوړ نبی علیہ السلام ته چې پته ولګی چې دا خبره غیر مناسبه ده نو فورن پیغمبر علیہ السلام انی ابرو الیک مما صنع خالد الله اعلان د براءت او د بیزاره کوم داغه عمل نه چې خالد کړی معنا خالد چې کوم قتل غارت جوړ کړی زپکې نه. وقال ابن عيسى حدثني محمد بن جعفر ان يحيى بن سعيد وشريك سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه. باب الدعاء باب الدعاء غیر مستقبل قبله. ګوره اصل آداب خدای دې چې ته دعا غواړي په داسې حال کې چې قبله ته ودی مخوي
وکله دعا غیر مستقبلم کیږي لکه پیغمبر سے خطبه ویلا او په منځ کې یو شی راغی چې باران نه تنگ شو نبی اسلام والسلام او قبله ته شاوه اقوم ته توجه نو لا سوجت کې حواله نه چلو. وفيه قال حدثني محمد بن محمود قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الرجل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كان الرجل فتغيمت السماء غیم راغ سمانه ورد را لپسمان کې فورن ما كان الرجل يصل الى منزله فلم نزل دا سي باران چې سره کور ته نشو رسیدي فقام ذلك الرجل او غيره فقال ادعو الله ان يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينه وسيدر چاپره د مدینه نا ولا يمطر اهل المدينه فمدینه نه ورده. باب دعاء مستقبل القبلة باب د په بیان د دعا چې قبله ته مخ کون کې وی داعي یعنی اصل طریقه خدا ده. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا فاستسقى ثم استقبل القبلة وحول وقلب رداءه. ما كده كان باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة المال. دا استاد مخ کې وی اره سار دې په بدل کوم ویلو دلته اوس دی وی انس سے چونو د خادمو د نبی پاک د ام سلیم زویو او ام سلیم رااله زما یو خویه سره لاډله بچی دی اغه لپاره دعا وغواړه هغه اشاره ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قالت امي يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. باب دعاء عند الكرب. باب د بیان د دعا په وخت د مصیبت. دا ټول ترمذی دا خلک وایي چې ترمذی کې کتاب الدعاء ډیرو ګد دی او دعاګان د ترمذی نه یاد وای دا غسړی وایي چې هغه ترمذی لولې فقط حالانکه بخاری کتاب الدعوات کې څومره دعاګان راځي. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا اله الا الله العزيز العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله عن ابي علي عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وقال وابن حدثنا شعبة عن قتادة مثله. باب بس ګوره دلته اشکال دی. اشکال دا دی چې باب الدعاء عند الكرب مقصد دا چې کله هغه دعا چې په وخت ډیر حزن وي هغه دعا چې په وخت ډیر پریشانی وي او دې دعا روایتونو کې دعا نشته ذکر دی. ٹھیک شو شته پکې څه لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش العظیم دا بل حدیث کوم ذکر دی او دې ته امام بخاری باب کې خود باب الدعاء عند الكرب ای وجه دا چې دا ذکر داعیه دا سبب د اجابت د دعا دی او ځکه چې کله تابن چې مصیبت راځي نو د الله ذکر سره لپاره کوي رفع د مصیبت لپاره او دا رفع د مصیبت خو دعا ده کنه چې تو لا اله الا الله نمان الله دافع لهذا البلاء الا الله دا دعا شو کنه جی. باب التعوذ من جهد البلاء. باب دې په بیان د پناه غوښتلو د مشقت او سختۍ د مصیبت نه. اصل کې دا جهد وای کې جهد وای په معنا د مشقت ته ورستو بلا را روانه ده او بلا مصیبت ته وای نو معنا دلته سړي جهد البلاء یا جهد البلاء سختوالی د مصیبت نه. الله د مصیبت او د مصیبت د سختۍ نه چې قوت برداشت نشي کېده یا د مصیبت رفقیږي نه نو دا غي نه موږ ساتي جی. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. يتعوذ كنا بوقتا من جهد البلاء یا من جهد البلاء مشقت او سختۍ د مصیبتنا ودرک الشقاء او رسیدلو د سند بدبختینا. ٹھیک شو چاہے ته سختی د تقدیر وای
وسوء القضاء او زحمت تقدیر وسوء القضاء او سختی د تقدیر دا بنو چې د تقدیر د بداینا لکه چې تقدیر خو بدنی والقضاء خیر او شر من الله تعالی دی تقدیر بدنی او دلته وتسوء القضاء قضاء خو ما تقدیر دی او سونه مراد سختی د تقدیر زحمت ته تقدیر سختی به نه او یو شیخ مقدر من الله دی لیکن موږ نشو برداشت کولای نو خدای پاک داسې تقدیر چې هغه زمونږ د برداشت نه بهر وي او تغییر برداشت موږ د پاره سخت وي نو موږ ته وساتي وشماتت الاعداء او خندا د دشمنانو نه اوس دې جملې ما شماتت الاعداء بن سفیان الحديث ثلاث اوس یعنی حدیث کې درې خبرې دي زدت انا واحدتن لا ادري ايتهن هي اوس ګوره دا څلور خبرې دي خان کم جو دل بلا یو در کې شقا دوا سوء القضاء وشماتت الاعداء او دې چې حدیث کې الحديث ثلاث حدیث کې خبرې درې دي او ما ذکر کړې څلور دارت پتنی سے ایتهن هي حضرت نه چکم درې نقل دی هغه کم یو دی د بعض علما چې دا شماتت الاعداء پکې نشته ده لیکن دا دې کې دا سفیان دا روایت ذکر کوي دا قول پر روایت علی ابن عبد الله سره او تو پکې شک نه کوي دا روایت ته مخ روان دي په 979 کې الته کې باقاعده حدیث مرفوعه بسند المتصله دا څلور واره ذکر دي 979 ہاں جی بالکل منس کے گورا باب تعوذ باللہ تعالی من درک الشقاء وسوء القضاء اشتے گورا تعوذ باللہ من جاد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء اور روایت مسدد دے سوداو نو چې الته کې حدیث کې غسل درې لفظ دي په دې یو لفظ کې د سفیان تردد دي چې دا ما د ځان نه وي نو بیا چې د ځان نه وي نو پته لګي چې کوم چې د ځان نه وي نو لہذا شماتت الاعداء باندې سفیان تردد نو مسدد پر روایت باندې راځي دا څلور واړه کلمې حضرت سے ثابت چلو باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رفيق الاعلى جی ما کے ترجمہ مغازیوں کی قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الاسماعيل حدثني وكيل عن ابن سعد قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يقبل نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير فلما یعنی چریم د یو پیغمبر روح نه داغسته شوی سو پوری چاغي تداغي زه په جنت کې نو خو دې شوی اغه نه پس یو خیر بیا به اختیار ورکول کې دای وګوره عزیز تا یعنی جنت ته کې مزه وکړ یعنی کې ته دل تک پاتې کېدل غواړي خدا غزیر استاسو کنه او کې ته جنت ته تل غواړي نو هغه وګوره باغچا اوس ته کس غواړي نو حضرت الله مرفیق الاعلی حضرت په خپل جنت ته روانه موته دلته ساره مخکې فلما نزل به ورسول فاتي يغشي عليه ساعة ثم أفاق فأخذ بصره إلى السقف ثم قال اللهم رفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا وعلمت أنه حضرت عائشہ وی چې دا دعا چې حضرت شروع کړه نماز لکه چې ځن لا یختارنا اوس حضرت زمونږه دنیا نه خوخی اوس زمونږ روان دي وعلمت أنه الحديث الذي كان او تفوشم انه الحديث دا حدیث الذي اغد كان يحدثنا چې حضرت په موږ ته بیانو په دې حال کې چې حضرت په بالکل جګ جوړو قالت فكانت تلك العشر كلمة تكلم بها اللهم رفيق الأعلى باب دعاء بالموت والحياة ګورا باب دې په بیان د دعا بالمرګ او دعا بالحیات بال یعنی ژوند مسله دا د چې اوسره دا ویل چې الله ما مرګي نو مسله دا د چې د مرګ دعا جایز نه ده چې اوسره خامخا ډیر بیمار دی او په ډیر سختو کې مبتلا دی نو دې الله ته سپارل شي الله ته سپارل شي او سپار څه مطلب اے الله کې ستا علم کې ما دې پار ژوند خوي نو مال ژوند راکا او کې ستا علم کې زما ژوند ما دې پار مفید ني
بیا مرګ دا ویل شي. وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا ان وقد اكتوى سبعا حضرت خباب ابن الارث رضی الله عنه چو نو دی و داغ لګولو ادي لولا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ حضرت موږ د مرګ وختونه منع کړي نه وي انانا ندو بن لا دعوت به نو ما بمزال مرګ وخت نو دې ما جو مرګ بنه غواړي. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه فسمعت يقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. وبه قال حدثني ابن سلام قال حدثني ابن وليد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان قال العبد متمنيا ارزو دنه کې یو کس د مرګ لوي دا غزرن چې په دې راغلي فین کان لابد متمنیا للموت کچر دې خامخ ارزو د مرګ کوونکی فليقل الله چلو اللهم احيي ما كانت الحياه خيرا لي الله تو حواله کی وفات خيرا لباب دعاء الاستبيان بالبركه ومسير رؤوسهم وقال ابو موسى ولذلك غلامنا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه. وبه قال بس باب د په بیان د جواز د دعا لپاره د ماشومان په برکت چې تار یو ماشوم سو کراولي چې استاد جی دې لپاره دعا وکا نو طریقه بدای چې ومسر رؤوسهم د شفقت لاس په بیاي په سر باندې راخ کی او بیا بغي د پر دعا د برکتو کی چې خدای پاکه دې خصحتمن کی او دې له روغ بدن ورکی او مسلمان او دولت ایمان والا دولت ولا نصیب کی. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال ابو عبد الله ويقال جعد وجعيد قال سمعت صاحب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع يا وجع زما خوره بیمار ده حدیث ما کې ته شو وما سعادتي ودعا بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجله اگے د زر کې ٹھیک شو یا بٹن د ناوي د غاړي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من سوق او الى سوق فيشتري طعاما فيلقى في ابن زبير وابن عمر فيقولان اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم اشركنا ذکر دی لپاره پیغمبر اسلام ته برکت دعا غوښتي وا نو دې چې بکله بازار تلاړ جو نفع به وا یار منزله ځان سره شریک کا فن نبی صلی الله علیه وسلم لک بالبرکه فیشرکهم ځان سره برخدار کزدا من غنم واصل په شریک واغستل فربما صاب الراحله كما هي نو ډیر کرته بدی ته په نفع کی پورا یو غوند یو بوره چې څنګه بوا اقصبه ته په نفع کی ملا شو فيبعث بها الى المنزل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولي وهو غلام من بئرهما. وبه قال حدثنا عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بصبيان فيدعو لهم فاوتي بصبي فبلغ على ثوبه فدعا بماء فاطبخه الماء ولم يصله. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ثعلبه سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عنه انه راى سعد بن ابي وقاص يوتر بركعتين. باب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن حجرة فقال لا اهدي لك هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبه قال حدثني ابراهيم بن حمزه الزبيري وقال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن حباب عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم. باب هل يصلى على غير النبي آیا بغیر د پیغمبرنا په بل چا درود ویل شي؟ نو خلاصه یاد نکړه یو درود شرعی متعارف دی چې صلی الله علیه وسلم دی دا ویلې یو هغه درود یعنی لفظ یعنی صلات
چې پای کې معنا د دعا ظاهر وي نو دا ویل شي لك اللهم صل على آل ابي اوفا على آل ابي فلان او دا صل په ما د دعا دا غیر د پاره استقلالا ویل شي صلی الله علی فلان دانش ویل دا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دي وقوله تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن برة عن ابن ابي اوفى قال كان اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه قال اللهم صل عليه واتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عمرو بن سليم الزرقي قال اخبرنا ابو حميد السعيدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عزيته فاجعله له زكاة ورحمة ګوره پیغمبر علی السلام چې دی نو رحمت للعالمین دی اوس دی رحمت نمونه وګوره کله انسان دی طبيعي طور سره غوسه شي خیریو کی پیغمبر علی السلام وی خدای پاک کې چې ما خپل د ذات په خاطر چاته خیره کړی نغه زما خیره هغه دی پاره رحمت کا هغه زما غ بد دعا چې دا داغي دی پاره دعا وګرځوا تشوا جی وبه قال فجعله له زکات نغه ما کی چاله تکلیف ور کړی یا می خیره کړی نو زما دا تکلیف ورکول اغه تا هغه سبب د پاکوالی د ګناو ګرځي ورحمتن اغه دی پر ذریعہ د رحمت وګرځي جی وفي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شعب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعف مؤمن سببت فاجعل هر هغه مؤمن سببته چې ما ورته سخت خبره کړي ګوره کنزل مانو پیغمبر نه وکیږي نه چې ما کنزل کړي سببته چې ما ورته خبره سخت کړي چې هغه سبب دغه د خفقان وي فاجعل ذلك له قربة اليك يوم القيامه زما دا سخت الفاظ اغید پارا سبب دا قرب اگرزوا پرز دا قیامت قریب الرحمت کا باب التعاوذ من الفتن باب دا بیان دا پناہ وقتو دا مصائب او دا فتنونا ہر قسم فتنونا لازم حفاظتو چلو وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن انس سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابوه المسألة فعجب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء الا بينته لكم فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل لعف في ثوبه بدعتيان وی چې ګوره پیغمبر علی السلام عالم الغیب زکو چې لا تسألوني اليوم عن شيء تاسو ما نه تاسو نه کو یو خبر نن الا بينته لكم مگر د تاسو ته دغه وضاحت کوم ای وجه داوا چې پیغمبر علی السلام ته په دغه رض باندې الله طرف نه سو پردی اوچته شوی چې تاسو غواړ دوی چې سوې زبردست خیمه توای دوی ته في سبيل كيف إذا رجل كان زلاح الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله فإذا كل رجل لاف راسه في ثوبه چې قتل من هر یو سړی پټون کې د سر د پخپل جامه کې او یب کې جاړي جی فإذا رجل كان زلاح الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله وذكر چې خلقو جړل کنا نو په دغه کې یو صحابیو چې هغه خلقو بغیر د پلان بل چاته منسوب کړو جی فقال يا رسول الله من ابي قال حذيفه ثم انشا عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر قال يوم قد بس ما نزل ذلی په خیر او په شر کې یعنی معنا په خودنه د خیر او په خودنه د شر یا پرویت ته خیر او پرویت ته شر ګورخه ځکه چې جنت ولیدل دي نو دا خیر شه دوزخ لیدل نو شر شه نو ما ندلی دلې په لیدو کې خیر ندلی دلې په لیدو کې شر په شان دنن داسې خیر می قتل دي چې داغي نمونه نه وا او داسې شر می قتل دي چې داغي انه صورت الجنه والنار حتى رايتما وراء الحيط وكان قدر يذكر عندها هذا الحديث هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبد لكم تسؤهم باب التعوذ من غلبة الرجال وكان قتاده يذكر عند هذا الحديث
اوشوی حضرت قتاده چې وکاله به دا حدیث وی نو دا آیت به وی زما کړه التعوذ من غلبة الرجال پناه وختل د غلبی د خلقونه یعنی قهر چې خدای پاک رچا څوک را باندې ضرور را نه وای چې ضرور راغی او کار خرابېږي بیا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو المولى المطلب بن عبد الله بن حمزه بن انس سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج ابي ابو طلحه يردفني وراءه يردفني جزء شاته کینول حدیث ما کې تیر شوی ده. اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت اسمعه يكسر ما ومز چې کله به حضرت خدمت ضرورت شوه خدمت مې وکاو او ما به د نبی علی السلام نه دا ورزل چې ډیره دعا به ویلا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن اے الله پنانیوم پنوم صاحباندی من الهم د پریشانای نه والحزن د غمنا زکه چې دا هم هغه مصیبت ته وي چې متوقع وي او حزن هغه ته وي چې راغلی وي والعجز او کمزورتیا انا عبادت حق نشم ادا کولې دا عجز شو ضد قدرت والکسل سستیا چې سره سستی والبخل بخیل توبه والجبن بذل توبه وزلع الدين او غلبی د قرضین چملار علامات کې تم کثرت تک قرضین وغلبت الرجال او قهر د سړو جی همیشه مزه چې ما د حضرت خدمت کاو تر مرګه پوری حتی اقبلنا من خیبره چمون دا خیبر نراتو واقبل بصفیتا بنت حیین اوشوی اندرا روانو حضرت صفیی سره چلوک دا حیی یهودیوا قد حازها پیغمبر علیہ السلام په مال غنیمت کې دا ځان له مختص کړی وا په مشورې د صحابه سره او خبره مکه تیر شوی دا جی فقلت اراه يحبي وراءه بعبات عظيم ومز جمال ذو يحبي وراءه بعبا اے زه جوړاو د پردي شاته خپل په لوی صادر سره ثم يردفها وراءه حتى اذا كنا بصعبا صنعنا حيثا حلوا في نطاع بيو دسترخان ثم ارسل رفعات رجالا فاكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم اقبل حتى بناءه يعني دغه د حضرت آبادیو په صفیه حتى ذهبت له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم ومكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم باب التعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أرد إلى من أن أرد أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي يوم ملت اوس دا حدیث ځان سره ولیکا چې چرته بخاری لولو توفیق ملاو ش الله دې درکې ان دا حدیث مخکې تیر شوی دی حضرت عائشہ یو يهودان رااله ماته چې تا د خدای عذاب قبر نو ساتي زه ایران شوم نبی علیہ السلام ته میوي نو پیغمبر اسلام اجازه به قبر نشته یو روایت کې راځي دوی ما پیغمبر علیہ السلام ته وی نو پیغمبر اسلام غلی شو خو بیا به دعا د الله من اعوذ بک ویلا دې حدیث کې تفصیل دی چې یو دنه ما ته وی ما چې نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام او کنه عذاب قبر خوشتي کنه دلته د حضرت عائشہ په استفسار کی پیغمبر علیہ السلام تایید فرمایل دی چې عذاب قبر شته دی ٹھیک شو ها قالت دخلت علي عجوزا من عجوز يهود المدينه فقالت علي ان اهل القبور فقالت علي دا دوه بډایګان وي دوه راته وي ها ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فلم فكذبتهما ما دوار دروجن وګڼلې ولم انعم او ما غي تخون وي ان اصدقهما او شګر ما دې خط تصدیق نک
فخرجتا زما د کور لاړلې ودخل علی النبي صلی الله علیه وسلم او ما کراغه حضرت صاحب او دلته کې دا اشکال پستا شي لیکل دي چې مخکې چې دا خزه یو او دلته دي دوا ته دغه جواب دا چې سائله یو او دا بل دغه رفاقت کوونکی و فقلت ما یا رسول الله ان عجوزین دو بوډاګانې وي وذكرت دا خبره ورته یاد کړه فقال حضرت صدقتا دوی چې کومه خبره کړې اشتیا ویلې دي انهم يعذبون عذابا تسمع البهائم دوی باندې عذاب راځي اوس ګور انهم نه معلوم شو بعد خلق وی کنه چې دا عذاب د يهودو نصاراو د پاره مسلمان د پاره نو بیا وروسته حکم راغی چې او مسلمانان باندې تکلیفي قل افما رايت بعض في صلاه الا تعوذ من عذاب القبر باب التعوذ من فتنه المحيا والممات وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا المعتمر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات باب التعوذ من المعثم والمغرم وبه قال معصم یعنی گناہونه اسم دی مغرم معنی حرم دی حرم تیش مغرم او څه تاوانونه وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب قال هشام عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من القتل والحرم والمعثم والمغرم ومن فتنه القبر وعذاب القبر ومن فتنه النار وعذاب النار ومن شر فتنه الغنى واعوذ بك من فتنه الفقر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقضت ثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب باب الاستعاذه من الجبن والكسل كسلا وكسلا واحد پوښتنه سړي خیر دا دمر خو سره شاسواري ټکر خوري کنه ماشوم ټکر خوري ال سیات من الجبن والکسل پناه وختل د بوزدلای او د سستاینا کوسالا وکسالا واحد یعنی په زمي د کاف کوسالا شي او په فتحي د کاف کسالا یعنی کوسالا کسالا معنی دواړو یو د سست وفي قال حدثنا خالد بن مرقد قال حدثنا سليمان بن ميلان قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال باب التعوذ من البخل البخل درنوال د قرضه البخل والبخل واحد مثل الحزن بخل او بخل یو د لك حزن وحزن حزن بفتح بضم الحاء وحزن بفتحها معنى يود غم ده وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه كان يامر بهؤلاء الخمسه ويحدث بان عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر باب التعوذ من ارذل العمر ارذل العمر معنی رذیل عمر چې د انسان قوت پشاشي طاقت پشاشي عقل سوچ پشاشي لکه دلته ګډا چې په دې ناسي او بربند شي او غل کوي لکه ماشوم پشان شي الله دې ته موږ نه رسېږي ارازلنا سوقاتنا ارازلنا سورته هود درته شروع کا یعنی دا ستامرګری چې دي ارازلنا یې سوقاتنا کنزات دي په مونږ کې سوقات یې پرات ارتاو خلق دي ارتاو معنا کنزاتی کمزاتی وفي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن سعيد عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الحرم واعوذ بك من البخل باب الدعاء في درء الوباء والوجع ما شاء الله ما شاء الله پاکستان نمبر